حجرې ته د دم خان نن صدیق خان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی نن هر سړی خوشحاله دی نن هر سړی خندېږي چې وایي کړو یو دیدن زمونږ جان صاحب ډېر یادېږي نن هر سړی خوشحاله دی نن هر سړی خندېږي ما قلت ما انت بودان سكريت بس ما لك د سترګو تور د زړه ټکور به مې راځي ملګرو د سترګو تور د زړه ټکور به مې راځي ملګرو ځکه د خپل کلي په لارو کې شیندم ګلونه حجرې ته د دم خان نن صدیق خان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی نن هر سړی خوشحاله دی نن هر سړی خندېږي چې وایي کړو یو دیدن زمونږ جان صاحب ډېر یادېږي نن هر سړی خوشحاله دی نن هر سړی خندېږي چې وایي کړو یو دیدن زمونږ جان صاحب ډېر یادېږي ګلونه ترې شرمېږي عبدالله خان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی حجرې ته د دم خان نن صدیق خان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی ګلونه ترې شرمېږي نن په پاڼو پټی مخه په موږ مولوي احسان دی چې موږ له راکړو وخو ګلونه ترې شرمېږي نن په پاڼو پټی مخه په موږ مولوي احسان دی چې موږ له راکړو وخو محفل یې ښایسته کړی دا کم ځوان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی حجرې ته د دم خان نن صدیق خان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی د پیر صاحب فرمایش باندې قدرمندو او درنو ته نن وایي هر کلی اویس تنها دې میلمنو ته د پیر صاحب فرمایش باندې قدرمندو او درنو ته نن وایي هر کلی اویس تنها دې میلمنو ته نن وایي هر کلی اویس تنها دې میلمنو ته نن غوښې د زړه ورکړی خوږ مهمان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی دا ښکلا زمونږ د زړه ارمان راغلی دی نن زما او دا ورنه ملاقات ته دا زما یو د سرور ده چې د په اصل کې د باچا خان پیروکار دی او په اصل کې د عوامو خدمت او د خپل خلکو غریبو خلکو خدمت زه د هغې عین شاهد یم چې په سعودي عرب کې د کومو خلکو خدمتونه کړي دي په کورونا او وبا په درمیان وخت کې او د هغې نه علاوه تقریبا چې 8 ګنټې به موږ ناست او لکه دا مسایلو کارو زمونږ مسافر چې کوم څونه وو د هغې وجه دا وه چې اول دا مرض راغی نو چاته دا پته نه وه چې دا به څه کېږي هر سړی په یاده کې چې په چا به دا مرض راغی ټوخی پرې راغی نو د هغه به د یېرې نه مطلق پېټه کولې وې ما ته کرونا ولګېده زه مړ شوم نو د هغې موږ په هغې کې د دروند خان یو ډېر غټ رول و او هغه دومره غټ رول و چې لکه دا داسې نه وه دغه زموږ یو کور و په هغه کور کې زموږ د ټول ورسیز پاکستاني چې څونه د پاکستان نه بهر وو نو په هغې کې د دې خدمات د فقر تحصیل ورکړو نن دی په اولني ځل باندې
پاکستان ته راغی کله چې دا اوبه راغلې وه دا اوبه نه پس دی اولنی ځل دی چې راغی نو زه نن رالم ډاکټر خان پرون راغلی او ما هغه یو کمیټمنټ کړی چې موږ دواړه به یو ځای راځو خو چونکې هغه هغه د وجې نه مطلب دا دی هغه زما نه مخکې راغی او زه رانلم خو نن ما وی چېرې به خامخا راځم او کېدای شي چې سبا مطلب د سواد کم راشي خو دله دا احترام زما سره صدیق خان زما ملګری خدای پاک دې ول عزت ورکړي جان صاحب دی زما سره هم وی چې یاره کله خبر شو میا صاحب چې یاره د درون خان له زیادم خان له نو ما ته وی چې یاره زه سره هم ځم بیا جان صاحب خبر شو جان صاحب وی ځم نو مونږ نن راغلي یو په دې ډېره کې ناست یو د پښتنو ډېره ده او کم خدمات چې د کړي دي نو نن ما سره زما خیال زما د درون خان به په زرګاو تصویرونه یو ځای او تاسو به کتلي هم وي خو مونږ به د یو بل نه ډېر لري نن هغه ما سره خوا په خوا ناست دی او زه پې فخر کوم چې مطلب د زموږ په خلکو کې داسې خلک هم دي چې هغه د خپلو غریبانانو خلکو خدمت کوي د هغو بې لالچه بغیر د سریاکارۍ نه څوک به خبرېدم نو ما ته پته وه چې داسې کړي دي خو هغه خبرې مونږ نه کوو نو زه خپل ټولو مسافرونو ته ویم چې مطلب دا دی په مونږ کې جذبه پکار ده د هغه ملک چې کوم قانون دی د هغې پاسداري ونه کړی شو نو په هغې وخت کې د تازه ترین صورتحال نه به مونږ درون خان خبر کړو چې نن دا قانون دی نن دا دی نن دونه درهمه دونه ریاله جرمانه ده که ماسک دې ونه لګوو که دیرو کې پجامه کېناستی یا څه دا ټولې خبرې په ریکارډ باندې موجود دي اوس هم هغه په پیج پراته دي زه دروغ نه یم چې یاره زه دروغ یم نو درون خان یو جهان مننه چې ته رالې او ستاسو په اداره کې تاسو ما له عزت راکړو زما هغه بچي یو شعر هم زموږ په دغه کې ووایي زما درانه ملګري پکې هم هغه شعر کې وستایل نو په خیرالۍ ته زه ډېر زیات مشکور یم او درون خان به یو خبرې وکړي یاد تازه شي ډېره مننه اسکوله ستاسو د صدیق صاحب د جان صاحب زما د کشر ورور عبدالله شهید صاحب بل ملګری راغلی د ټولو د راتلو ډېره مننه اسکوله مېلمانه خو ډېر مېلمانه راځي خو ستاسو دا راتله زموږ دپاره یو ډېر اعزاز دی چې تاسو په دونه تنګ وخت کې زموږ دپاره دونه ټیم ویستو او راغی نو موږ ستاسو ډېره مننه کوو او د خپل ورور ډېره مننه کوو درون خان لکه صفا خبره ما ته ډېر ګران دی لکه زموږ هغه دغه یو کور و په دغه کور کې موږ د ډېرو خلکو مسایل حل کړي دي په ریاکارۍ باندې نه یم خو لکه په هغه وخت کې د چا لاس نه رسېدو زموږ به خلک ډېر لاس رسېدو ته په سعودي عرب کې لګیا وې زما سره پکې نور هم زما ملګري د هغو نومونه که زما سره مې ډېر ښې دي بیا به رانه خفه کېږي خو چونکې درون خان نه سره مخامخ ناست دی نو ځکه د ده نوم معلومه نور هم زموږ سره ډېرې قربانیانې کړي دي او خدای پاک ته ول د هغې اجر ورکړي او زه به دا ګڼم صدیق خان څه ویل غواړې درون خان سره ستا ملاقات نه و خو تا پېژندو د دې نه مخکې زه د دې بیا په خیر راغلی ورته یم شکریا ستاسو دا کوم چې تاسو نه دا مخترع کړه تاسو پرون ما ته دا خبره وکړه نو ما تاسو ته وویل چې یاره تاسو موږ ملاقات نه شي خو د دې خدمات مې اورېدلي وو په دې فیسبوک په پاڼه باندې تاسو به لګیا وئ موږ به کتلی او د سعودي ملګري زموږ هسې هم ډېر فعال دي ډېر یو خدمت کوي خدای خدمتګار دي او په دې خدمت کې پیش دي استاد د ټول زیاته شکریا ادا کوم د خاص کر استاد زموږ دا مقرر کړی چې سره میلاو شو ان شاء الله د ملاقاتونو سلسله به روانه به نو زموږ پارټي مې یو ده رولي مې یو ده بچاخاني مې یو ده ان شاء الله په دغه لار ورو د دې ملګرو ډېر شکریا ادا کوم خان لاله په خیر راغلی او زموږ خو د سعودي ملګری دی کله چې رسول الله سره رابطه وشو نو ما یې لکه بالکل دوه خواله او بیا سره بېګا ما په ټلیفون رابطه وکړه چې موږ به درځو نو هغه وایي چې بالکل زه په تمه ناست یم او زمونږ غروري د پارټۍ بابا خبره د اسره جنډه چې ده که نه دې موږ له روري جوړه کړې ده زمونږ د سوات یو دې ځای دی خو زمونږ هغه روري ده هغه رورۍ دلته کې موږ راوستو د دې مینې لپاره نو د ټولو ناستو ملګرو ته زه ډېر شکریا ادا کوم چې زموږ ډېر عزت هم موږ راکوو درون خان نو الله دې بدن کې برکت واچوه یو جهان مننه او زه انتهایی زیات خوشحاله یم چې ته نن خپل وطن ته رالې او دا ته دغه کوم چې مطلب دا دی ماله په وخت راکړې او سوات ته به راځې که نه بیا به دې بره پرېنږدم ګورې که نه یقین وکړه چې بیا به سره شر وکړم
تا ته پته سکول اساس پر اتلو چې نن زه کم خوشاله یم د دې وړو نه کشرانو نه دا پته لګي اسی ته دا لګو مونږ ته عبد الله خای کنه زما دا درود خان دا ټوله فیملی چې کوم موجود دي دا ځوان مې ویرونه دا ورنه دي ماشاءالله ماشاءالله سترګو تور د زړه ټکور به مې راځي ملګرو د سترګو تور د زړه ټکور به مې راځي ملګرو ځکه د خپل کلي په لارو کې شیندم ګلونه دا زمونږ ماشوم بچی د نوم څه دی درود خان عاطف خان عاطف خان او د شاعرو اویس خان اویس تنها اویس تنها لا د تیم په کیمرا باندې لګم مال په پسوات دغه جوړه کنه پرې بدینه تم غوړې دی هغه یو کال سکول لا دویل لکه یو جهان مننه ټول تاسو شکریا دا کوم اسمر چې به دره کې زمونږ د پاره او سونه رونه راغلي دي او دعا کوم چې الله دې په دې کوټه شانت خوشحالي راوړي الله دې وکړي چې مطلب دې موږ دا غواړو چې زمونږ خلک ته خوشاله او زمونږ خلک په سکون او موږ ته امن او زمونږ د خیر ته په امن او موږ ټول په سکون نو په لوی الله سپارم بیا به ته ملاقات کو دا غي پر دې جات والا متوا به ولتي مشر وکي او دا غي نه پس په اجازه غواړو د الله په امان لا سره غواړي درون خان سره په خوا کې نازي بالکل درون خان راغی ته موږ هر کله وایو پرې ماشي او درون خان او څنګه زموږ د خواهش سره ملاقات وکړي سکول دغه ماته کوله